بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن به موږ تاسو سره شیر کوو، تاسو ته به ښایو چې سرکاري چې څونه ملازمین دي نو هغې به خپل جیمیل اکاونټ یا ایمیل اکاونټ د پی سلیپ دپاره څنګه رجسټر کوي، په څه طریقه به رجسټر کوي چې هغو ته اسانتیا وي. اکثر د ډېرو ملګرو پی سلیپ پکار وي، پیرول پکار وي، هغه د پیرول دپاره خپل اکاونټ ته ځي او هلته بیا په دفتر کې هم مختلف ټایم ضایع کېږي، انتظار کول وي، د خپل نمبر انتظار وي، نو ډېر په مشکله یعنې پوره یوه ورځ په دې باندې لګي، پوره یوه ورځ په دې ضایع کېږي. نو د هغې لپاره په اسانتیا باندې به زه تاسو ته په اسانه پښتو کې وښیم چې پی سلیپ به خپل د پی سلیپ دپاره به خپل جیمیل یا ایمیل اکاونټ څنګه رجسټر کوو، په څه طریقه به رجسټر کوو چې زموږ د هرې میاشتې پی سلیپ د سرکاري څونه ملازمین دي د هغو د هرې میاشتې پی سلیپ هغوی ته په جیمیل یا په ایمیل اکاونټ راځي او هغوی په اسانه ګوري. اگر څه ضرورت وي، څه مسله وي، نو ډېر په اسانه به هغوی ته میلاوېدی شي او ډېر په اسانه به یې ګوري. نو چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. اوس به ځو د موبایل سکرین ته، او که زموږ نکاح او زموږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ وکړئ، په دې زموږ او سره همکاري کېږي. تاسو ته به ښایو چې د پی سلیپ دپاره څنګه جیمیل اکاونټ رجسټر کېږي. نو راځئ موږ سره اوسئ. نن به موږ تاسو ته ښایو چې سرکاري چې څونه ملازمین دي نو هغې به خپل پی سلیپ دپاره به خپل جیمیل یا ایمیل اکاونټ څنګه رجسټر کوي. نو راځئ موږ سره د موبایل سکرین سایډ ته کروم ته به لاړ شو. په کروم کې به پیپرا سرچ کو، پیپرا به سرچ کو. پیپرا سرچ نه پس به بیا موږ د امپلای انفو سرچ کو چې داسې یو سکرین موږ ته اوپن شي. نو دلته پکې بیا لیکلی شوي دي چې د فیډرل حکومت دپاره اپ، یعنې د هر صوبې دپاره خپل یو کوډ لیکلی شوی دی، ګورنمنټ کوډ چې ورته وایي. نو د فیډرل دپاره اپ لیکلی شوی دی، د کې پي کې دپاره ان لیکلی شوی دی، سیند دپاره اس، بلوچستان دپاره بي، پنجاب دپاره فی، کشمیر دپاره کې، یعنې مختلف لیکلی شوي دي. او هغه موږ به پکې خپل د کې پي اچو. نو کې پي دپاره به پکې موږ ان واچو. کې پي دپاره مو ان واچو. دلته خپل پرسنل نمبر ولیکئ، ستاسو چې څه پرسنل نمبر وي سرکاري. بیا د هغې نه پس دلته سینه ایسي خپل واچوئ. د هغې نه پس بیا دلته ډیټ آف برث به واچوئ. خو ډیټ آف برث چې کوم دی هغې کې به ډیش نه کوئ، بس صرف چې کوم تاریخ وي او میاشت او کاله به واچوئ. خو په هغې کې به په منځ کې ډیشونه نه کوئ. دلته مخامخ تاسو ته ښکاري چې په داسې طریقه تاسو ته دلته طریقه ښودلې ده مخامخ. دلته به خپل ډیټ آف برث واچوئ. ډیټ آف برث چې مو واچاو نو د هغې نه پس به دلته لاندې ځان له خپل کال نمبر ور واچوئ، یعنې ستاسو چې کوم د موبایل نمبر وي. اوس بیا دلته لیکلی شوي چې اپنی دی ہوئی معلومات کی تصدیق के लिए यहाँ کلیک کړئ. نو دلته اوس دا کوم معلومات چې تا ورکړي نو د دې تصدیق دپاره به دلته کلیک وکړئ. نو که دا مثلا تا کوم معلومات ورکړي دي کې څه غلطي وي نو تا ته به پخپله دلته ریډ لاین راشي هغې سره، او که غلطي نه وي نو دا به بیا دا سکرین به مخکې لاړ شي، تا ته به مخکې بل پیج شو شي. نو دا اوس بل پیج شو شو. خو دا بل پیج چې کوم شو شو نو دې کې دا دي دې موجوده باندې چې په دې کوم پرسنل نمبر یا په نوم یا سینایسي نمبر باندې مونږ کوم دا اوپن کړ نو دا آلریډي رجسټر دی، دا مخکې رجسټر کړی شوی دی په 2020 کې. نو لهدا تاسو ته به دلته په دې دلته چې کوم سکرین مونږ ته ښکاري دې کې به تاسو ته دلته راشي چې خپل جیمیل یا ایمیل اکاونټ درج کړئ. نو تاسو به خپل جیمیل اکاونټ درج کړئ او دلته به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو دا په دې طریقه به ستاسو ایمیل جیمیل رجسټر شي او بیا به تاسو ته د هرې میاشتې پی سلیپ ستاسو اکاونټ ته راځي. نو تاسو ته به تکلیف نه وي، تاسو ته به مشکلات نه وي. او د داسې انفارمیشن نه ډک ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسېږئ، زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب. یعنې موږ به تاسو سره مزید داسې ښایسته ښایسته نورې ویډیوګانې راوړو داسې د سوشل میډیا مطابق، او یا چې تاسو ته څه قسمه مشکلات وي نو په هغې موږ تاسو ته ویډیو جوړو. اوس مله راکړئ اجازت، د خدای په امان.